د اعتکاف نیت وکړو نو جمعات کې ضرورتاً خوراک سکاک لماستی ناستی دا هر څه جایز او مباح وګرځېږي. ما عزتمندو اسلامي وروڼو تاسو همونږ درود شریف وویلو. درود شریف بېشماره برکتونه دي. معجم اوسط په 5م جلد صفحه نمبر 252 حدیث نمبر 7235 نبی آخر الزمان صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې په ما باندې یو کرته یو ځل درود شریف ووایي ما طرف ته ګورئ خلک خو مونږ بازار کې ووینو نو الله په ده باندې 10 رحمتونه نازلو فرمایي. څوک چې 10 ځله ووایي الله په ده باندې 100 رحمتونه نازلو فرمایي. او څوک چې په ما باندې 100 ځله درود شریف ووایي واورئ فرمایي څوک چې په ما باندې 100 ځله درود شریف ووایي د ده په دې 2 سترګو منځ کې ولیکلی شي چې دا سړی د منافقت او د دوزخ اور نه آزاد دی او دا سړی به په ورځ د قیامت شهیدانو سره راپاسي. چې څوک 100 ځله درود شریف وایي 100 ځله یاره داسې خلک دي والله چې په ورځ کې په زرګونو حساب سره درود شریف وایي. او امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اهل سنت نښه دا ده چې دوی به درود شریف ډیر وایي. اهل حق خلکو نښه دا ده چې دوی به درود شریف ډیر وایي. او درود شریف یو داسې وظیفه ده چې په ولاړه ویلی شي په ناسته ویلی شي په اوداسه کې ویلی شي بغیر د اودسه هم ویلی شي. هر وخت درود شریف ویل پکار دي. ما عزتمندو بل دا درود شریف چې دی هر یو عمل چې ریا پکې راشي قبول نه دی. خو که دا درود د ریا په نیت سره هم وی کنه خلکو ته خیلو دپاره بیا هم قبول دی. ولې قبول دی؟ ځکه چې دا نبی علیه السلام ته د درجاتو دعا کول دی. او نبی علیه السلام ته چې په کوم انداز کې څوک دعا کوي الله فرمایي بس ما ته دا سړی قبول دی. نو درود شریف په شوق سره وایو په محبت سره وایو. محفل برکت لپاره درود شریف وایو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیه. زما خوږو اسلامي وروڼو د بخاري شریف اولنی حدیث ته انما الاعمال بالنیات عملونو دارومدار عملونو ثواب چې دی هغه نیتونو پورې تړلی دی. چې څومره د ښه نیت وي دوره به الله ښه اجر درکوي دوره به الله ښه ډېر ثوابونه درکوي. چې نیت کې دی کمی وي دوره به ثواب کم وي. نو راځئ راشئ زه نیت وایم په خولې باندې تاسو ما پسې صرف انشاءالله وایو نو بیا به موږ ته ثوابونه هم زیات میلاو شي. الله رضا دپاره به انشاءالله پورا بیان اورمه لږ اوچت اواز سره په ادب سره به بیان ته کښېنمه په توجه سره بیا اورمه او څه چې واورمه هغه زده کولو کوشش به کومه او بیا چې څنګه یې واورمه دقه شانته نورو مسلمانو ته وررسولو کوشش به کومه. ما خوږو اسلامي وروڼو حضرت ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنہ صحابي رسول دی فرمایي یو ځل زه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره روانو و دواړه یو ځای روانو. په دې کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم او ما تر مخه 2 قبرونه مونږ ته ښکاره شو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دا خو د فلانی او د فلانی قبر نه دی. ما چې قربان هاو دی وی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې هغه د اوس دوی کېنول او دوی وهلی کېږي او ما د په اغزاد باندې قسم وي چا په قبضه قدرت کې زما د ځان دی وی چې څه وخت هم دوی ووهلی شي دوی ته یو ټک ورکړلی شي دوی سره د دوی دا اندامونه جدا کېږي او دوی په قبر کې اور راپورته شي. او فرمایي په دې کې په دې 2 کسانو کې یوه داسې چغه ووهله چې هغه چغه پیریانو او انسانانو نه علاوه هر مخلوق واورېدل. صحابه کرامو عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان په قبر کې عذاب دی د دواړو عذاب دی دی بس عملونه کول. اوس دا خو صحابه مونږ ته خیلو دپاره چې مونږ هم ځان ته وساتو قربان څه عملونه بیا کول. راشه واوره
الله محبوب غیبدان نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي دا یو به د پیشاب د قطرو نه بچ کېدو او دا بل به د نورو خلکو غوښه خوړله یعنی غیبت په دغه سړي کولو. قبر میں آہ گپ اندھیرا ہے روشنی ہو پے رضا یا رب سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب نور احمد سے قبر روشن ہو وحشت قبر سے بچا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوگو خوگو اسلامی رونو عذاب قبر نہ دے اللہ پناہ غختل پکار دی او الله دې په خپل فضل او کرم سره مونږ د قبر عذاب نه وساتي. قرآن مجید فرقان حمید په 29 سپارہ په سورہ نوح آیت نمبر 25 کې الله فرمائی مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. فرمائی دا خلق د خپلو خطاګانو د ګناهونو په وجه سره ډوب شول او بیا دا خلق اور ته داخل کړلی شو. د دې آیت په تفسیر کې راځي تفسیر روح المعانی لیکي وایي دې اور نه مراد د دوزخ اور دی او د دوی د ګناهونو او نافرمانیو په سبب سره د قبر وار اور ته ور واچولی شو. مشهور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه فرمایي وایي له قبر نه مراد عالم برزخ دی چې هغې ابتدا هر سړي له مرګ نه کېږي او د دې زندگی انتها چې دی هغه به په قیامت باندې وي. لہذا که چیرته یو مړی خښ نه شي بلکې وسېزلی شي یو مړی خښ نه شي او ډوب شي یو مړی مرغان وخوري زناور څاروي وخوري فرمایي بیا به هم له دغه سړي نه عذاب قبر وي او دنه به تپوس کېږي. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دے فرمائی یو ځل زه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره په خچر باندې سورما یو باغ ته مونږه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره تشریف نبی علیه السلام وړلو مونږ سره لاړو بس سمو قتل چې دغه خچر چې دی د خره او د اس چې کوم نسل وي هغې ته خچر وایي هغه چې دی ټوپې وهلې شروع کړو په ځي باندې نه ودرېږي. التدای فرمائی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ چې الته څلور پنځه قبرونه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل په تاسو کې دا خلق چې دا قبرونه دي دا پیژنئ مونږه عرض کړو ها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو مونږ پیژنو. وایي دا کله مړه شوي دي حضور عرض کړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلق د شرک او د کفر په حالت کې مړه شوي دي. بیا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل بېشکه دوی ته په قبر کې عذاب ورکېږي. واورئ فرمایي بېشکه دوی ته په قبر کې عذاب ورکېږي او که چېرته ما ته دا یره نه وی چې د قبر عذاب په وجه سره به تاسو مړي خښول پرېږدئ نو حضور فرمایي ضرور به ما تاسو ته تر ښکاره کړي وو چې د مړو سره څه کېږي په قبرونو کې. الله حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دے فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره مونږ په سفر کې روانو نبی علیہ السلام په سورلی باندې سورو اچانک هغه سورلی په ټوپو باندې شروع وکړه صحابه عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وشول وی فرمایل وی دې څاروي دې زناور د یو سړي آواز واورېدو وی هغه آواز څه شي و وی هغه آواز دا و چې یو سړي ته په قبر کې عذاب ورکېدو. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے پھر تنہا رہوں گا یا رب ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب گپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب گر کفن پاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوگو خوگو اسلامی رونو د خوف د یری مقام دے آہ قبر
اولنا انتہائی تنگ کور دے قبر چ دے هغه د تیارو کور دے قبر چ دے هغه د تنہائی کور دے قبر چ دے هغه رشتہ دارانو نه جدا کېدا کور دے قبر چ دے هغه دنیا دوستانو نه جدا کېدا کور دے قبر چ دے هغه د دنیا ساز و سامان پر خودلو کور دے زما خګورونو قبر چ دے هغه گناهګارانو دے پارا انتہائی سخت سزا ځای دے قبر چ دے الله او الله رسولنا فرمانانو د پارا د سزا ځای دے قبر منځ قضا کوونکو د پارا د سزا ځای دے قبر زکات نه ورکوونکو د پارا د سزا ځای دے سودی لین کوونکو د پارا د سزا ول ځای دے شراب سکونکو د پارا سزا ول ځای دے ګیره خړایونکو یا ګیره لنډونکو د پارا سزا ول ځای دے مور او پلار نافرمانی کوونکو د پارا سزا ول ځای دے غیبت او چغلی کوونکو د پارا سزا ول ځای دے گانے باجے اوریدونکو کتونکو فلمونه ډرامې کتونکو د پاره سزا ول ځای دی مسلمانو مالونه ناحق خوړونکو د پاره عذاب سزا ول ځای دی غریبان ستاو کوونکو د نورو حقوق وهونکو د پاره د سزا ول ځای دی چې څوک نافرمان وي ګناهونو بازار ګرم کی هغه بیا هم د رحمت امیدونه لري د سکه چې ورځ په ورځ ګناهونه کوي ورځ په ورځ د رب نافرمانیانې کوي د نه قبر هغه سختۍ هېرې شوي دي روایتو کې راځي کله چې یو سړی قبر کې کېښودلی شي نو د ده دا قبر په دغه انسان باندې دومره راغونډ شي دومره پرې راټینګ شي چې د ده پوښته یو تر بله پیوس شي د ده په قبر کې اور د دغه سړي په قبر کې اور بل کړلی شي مارونه لړمانه د خوراک جوړولو دپاره دته راشي دینا بعد هم لا کیسه ختمه نشي بلکې فرشتو یو لوی لوی د اوسپنو ګرزونه راخیستې وي چې په هغې سره ګناهګاران وهلی کېږي او مونځ کې سزا کوونکو په مونځ کې سزا کوونکو باندې په قبر کې اشجع الاقرا گنجی یو مار مسلط کړلی شي چې دا مار کله دغه انسان ته یو ټک ورکي نو حضور فرمای اویا ګزی په مځکه کې خښ کی اے عاشقان رسول لک تصور وکړئ چې مونږ به دا عذاب څنګه برداشت کو دا خو د ځان وتلو ځای دی خلاصی هم نشته دی نن مونږ باندې تکلیف راشي چغې وهو بس څوک راشي را منډه کي لږ تکلیف نه مونږ وباسي ما عزتمندو لږ تصور وکړئ هلته به څه کوو هلته به مونږ سره څه کېږي نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ اندھیرا کاٹ جاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ نکیریں امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ برائے نام درد سر سہا جاتا نہیں مجھ سے عذاب قبر کیسے سہوں گا یا رسول اللہ یہاں چونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر میں کیوں کر ڈنک بچھو کے سہوں گا یا رسول اللہ لپک کر آگ کے شعلے لپٹتے ہوں گے بربادی کرم کے دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ فرشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ میں وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چاہے گی کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زما خوږو خوږو اسلامینو تاسو واورېدل چې د قبر عذاب قبر تکلیفونه دا څومره سخت دي خو افسوس چې مونږ مسلمان بېغمه یو مونږ مسلمان دا فکر نشته مونږ دا وایو چې یاره دا ځواني به ما سره وي مونږ دا وایو چې یاره دا صحت به ما سره وي زما دا کور به دکه شانتې وي زما په دې کور کې به باغ و بهار دکه شانتې وي زما اولادونه به هم دکه شانتې وي زما بیبي به هم دکه شانتې وي نه ما عزتمندو قدرمندو دوکه نشئ
دوکه نشئ. دنیا دا عبادت د کروندې ځای دی. الله مونږ دلته عبادت کروندې په طور باندې را لیږلي. یاد لرئ ډېر سخت مراحل مخې ته پراته دي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت فرمایي یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره زه باغ ته راغمه. زمانه جاهلیت کې مړه شوي څه خلکو قبرونه و. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل تاسو اورئ مونږ وی نه قربان مونږ خو نه اورو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل زه اورما مونږ قربان ته څه اورې؟ حضور فرمایل چې دې مردگانو ته په قبرونو کې عذاب لګیا دی. بیا یې فرمایل استعیذوا بالله من عذاب القبر. ای زما امتیانو الله په بارګاه کې د قبر عذاب نه تاسو پناه غواړئ. قبر عذاب نه تاسو پناه غواړئ. زما خوږو ورونو مونږ ته پکار دی چې مونږ هم د قبر عذاب نه پناه وغواړو او لږ شانته سوچ وکړو چې په دنیا کې په مونږ باندې سخت راشي څوک زمونږ تپوس نه کوي. نو بیا زه ولې خپل آخرت خوارومه د بل چا له وجې نه؟ زه د بل چا حق ولې وهمه؟ زه ګناهونه ولې کومه؟ زه خپل قبر د تور تیارو ولې ډکومه؟ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی فرمای ما ته یو ځل دا سعادت ملاو شو چې زه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره روان وم او داسې روانو چې الله محبوب دا خپل لاس زما په دې لاس کې را کړی. الله دا به څنګه یو خوندور تګ و. فرمایي په دې کې مونږ ته مخې د 2 قبرونه راغه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې وکتل بیا یې وفرمایل دې 2 قبرونو ته عذاب ورکېږي. ما ته چېرته یوه څانګه راکړه. بیا ما یوه څانګه ورکړه یو شاخ مې ورکړو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه مات کړو. یو یې په یو قبر کېښو بل یې په بل قبر کېښو. وی فرمایل دا چې تر څو پورې تازه وي دې 2 مړو ته به قبر دې قبرونو وال ته به عذاب نه ورکېږي. په عذاب کې به یې کمایوي. ما تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت ابو بکر فرمایي چې ما تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته دا عذاب ولې ورکېدو؟ حضور فرمایل چې دا یو چو په دې 2 کې د به غیبت کولو او دا دویم چې دا به د پیشاب له قطرو نه بچ کېدو. هغه به څه مسلمان وي چې دی استنجا ونه کړي او سیده پاسي. چې یو سړي ته په قبر کې په دې خبره عذاب ورکېږي چې د وړو قطرو د پیشاب له دې نه به احتیاط نه کولو ځان به نه ساتلو نو هغه مسلمان به څه حال چې استنجا هم نه کوي او داسې پاسي. الله. او بیا ما عزتمندو غیبت خو نن سبا خلک ګناه هم نه سمجاو کوي. نو ما عزتمندو دا خپل ځان سره تاوان دی او خپل ځان ته نقصان ورکول دي. او قربان شمه الله خپل محبوب ته داسې شان ورکړی دی چې ګوره خاورو کې دننه خلک پراته دي کله مړه شوي دي خو زما نبي ته الله دا شان ورکړی دی چې پته یې ورته لګي او بیا چې څانګې پې کېښي فرمایي چې اوس په تخفیف یې پکې ستا او زما نبي ته الله داسې شان ورکړی دی. سید اعلیٰ حضرت فرمایي 6 جهت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. 6 جهت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. دھوم و نجم ہے آپ کی بینائی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوږو اسلامینو مونږ ته پکار دی چې مونږ په دې خپل قبر باندې په دې خطرناک مراحلو باندې لږ غور وکړو. نن مسلمان غیبت عام کړو. نن مسلمان په لارو کې پیشاب ته ناست دي. پروا یې نه پوه شوې. استنجا کړې یا نه کړې په دې کې مونږه پروا نشته دی. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا دی چې مونږ مسلمان له دین نه لرې شو. دین احکامو نه مونږ لرې شو. ګناه مونږ کوو. ګناه مونږ ته په ګناه ښکارېږي نه. ګناه نه خو به هغه سړی ځان ساتي چې دا ګناه یو بوج سمجاو کوي. خو افسوس دا دی چې مونږ ګناه بوج نه سمجاو کوو. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ ته خیال شوي دي چې دا قبر عذاب چې دی دا په 3 حصو کې تقسیم شوی دی. قبر عذاب په 3 حصو کې تقسیم شوی دی. د قبر یوه حصه عذاب چې دی عموما د غیبت له وجې نه وي. زه خو وایم چې بیا خو مشکله شوه چې مونږ ته بچ کېږو ځکه
چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کچا یو کس قد کم و او د لاړو او دروسو پسې وی چې د څومره وړکوټی قد دی دا خو چیت دی نو دا هم غیبت دی یو داسې کیسه سړي متعلق کوله چې هغه په هغه کې وي او دی پې خفه کېږي دې ته غیبت وایي او که یوه داسې خبره چې په انسان کې نه وي او ته یې وکړې نو دې ته عیب وایي او یوه داسې خبره چې هغه ته د طرف ته نسبت کوي عیبجنه وي ګناه کار وي او ده نه یې کړی هغې ته بهتان وایي ما عزتمندو قدرمندو غیبت نه خو بیا نن خلاصی نشته مشکله دی چې موږ مسلمان د قبر عذاب نه بچ کېږي نو ویې فرمایل چې قبر عذاب چې دی په 3 حصو کې عموما تقسیم شوی دی یا د غیبت په وجه سره قبر عذاب وي یوه حصه دویمه حصه د چغلخورۍ په وجه سره وي چغلخوري 2 کسان په جنګ کول تا خواته کېنستم تا ته مې ویې فلاني خو دا وې اوس تا د متعلق را پورته کوم بیا چې د خواته ورغم ده ته وایم چې فلاني خو ستا متعلق دا وې 2 کسان په جنګ کولو ته چغلخوري وایي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم سړی چې چغلخوري کوي الله رب کریم به په ورځ د قیامت په دغه سړي باندې داسې خارخ ولګوي چې د ده په بدن باندې به چېرته غوښه پاتې نه شي چغلخوري دا هم یو خراب مرض د خلکو کې ډېر راپورته شوی دی او دریم الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم عموما چې کوم بیان کړی د حدیثو کې راغلی دی هغه د قبر عذاب په عذابونو کې دې له وجې نه عذابي چې خلک د پیشاب قطرو نه ځان نه ساتي پیشاب قطرو نه نو ما عزتمندو قدرمندو که تر اوسه پورې چېرته موږ نه دا ګناه شوي غیبت رانه شوی وي یا پیشاب قطرو کې مونږ احتیاط نه وي کړی یا مونږ چغلي کړې وي خو مونږ په دې مجلس کې په دقه ځي باندې توبه وباسو چې انشاءالله بیا به مونږ داسې نه کوو انشاءالله اوچت اواز سره وایي یو ځل بیا اوچت اواز سره وایي انشاءالله ما عزتمندو قدرمندو یو ځل خلیفه عبدالملک بن مروان خواته یو سړی راغی هغه وی چې ما به کفنونه پټول خو ما 15 قبرونو کې عذاب ولیدو او هغو عذابونو په وجه سره ما توبه وباسله بیا مې کفن نه دی پټ کړی وایي ما وکتل یو قبر مې کولاو کړو په دې کې یو یرونکی منظر و زه څه ګورم چې یو مړی دی ژبه بهر ته راوتې ده یو مړی دی ژبه بهر پرته ده او د ده په ژبې باندې د اور میخونه وهلی کېږي دا هغه سړی و چې دغه سړي به غیبت کولو دا هغه سړی و چې ده به چغلخوري کول او مسلمان بیا خپل منځ کې په جنګ کول بدګمانی جھوٹ غیبت چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر قبر سن لے آگ سے جائے گی بر ما خوږو اسلامي وروڼو مونږ چې دومره نازک یو دومره نازک یو شپې مونږ بره چت ته نه خیږو یریږو چې د پیشو میاو واورو مونږ اخوا نه ځو ښه چې په کومه لار باندې سپي وي مونږ نه ورځو نو ما عزتمندو په قبر کې به هم دقه وجود وي په قبر کې به هم دقه روح وي چې په کم وجود سره روح سره تا نافرمانیانې کړې دا به سزا ته ټینګوي نو ما خوږو اسلامي مونږ ته پکار دی چې پیشاب قطرو په ځای باندې مونږ صفائی اختیار کو حدیث شریف کې راځي الطهور شطر الایمان صفائی چې دی پاکی دا د ایمان دا نیم ایمان دی نیم ایمان بل حدیث شریف کې راځي النظافة تدعو الی الایمان پاکی چې دی دا ایمان طرف ته بلنه کوي پاکی ایمان طرف ته بلنه کوي او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بنی الدین علی النظافه د دین بنیاد چې دی هغه په پاکی باندې ایښودلی شوی دی اسلام بنیاد په پاکی باندې ښودلی شوی دی نو موږ ته پکار ده چې موږ په دې کې سستی نه کوو حضرت عمر بن شرحبیل رحمت الله علیه فرمایي یو سړی انتقال وشو خلکو به وی دا خو ډېر پرهیزګاره سړی دی واورئ حضرت عمر بن شرحبیل فرمایي یو سړی مړ شو خلکو وی ډېر نیک سړی دی خو ده ته فرشتې راغې او ورته وی چې 100 کوړې به دې وهو ده وی ولې زه خو نیک یم پرهیزګار یم الله اطاعت ګزار و نافرماني مې نه ده کړې
ورته 50 کړې بیا د نه منله تر دې پورې چې هغه 100 کوړو نه یوه کوړه کړه دی چې ځه خیر دی دا فرشتې دومره ضد کوي یوه کوړه دې ستا ووهي نو دا سړی چې فرشتو یوه کوړه ووهلو نو دغه سړي قبر چې دی له اور نه ډک شو دی وسوځېدو بیا چې په خپل حال باندې راغه نو سترګو کې اوښکې وې جړلې وې ای فرشتو تاسو زه ولې ووهلم ووهلم نو فرشتو ورته وې د 2 خبرو په وجه سره یوه خبره دا چې تا یوه ورځ یو مونځ بې اودسه کړی یو مونځ دی بې اودسه کړی زمونږ داسې خلک ډېري چې د استاد له یارې یا د مور او پلار له یارې بې اودسه په مونځ ودرېږي بې اودسه څه خلک اودس ته اهمیت نه ورکوي چونکې جهالت دی که نه اسلام نه خلک لرې شو یاد لرئ بې اودسه سجده کول دا حرام دی او که یو سړی په کس سره کوي نو دا سړی پې کافر کېږي بې اودسه سجده حرام دی او که یو سړی په کس سره کوي نو په کافر کېږي نو یوه دا ګناه چې تا بې اودسه یو مونځ کړی او بله دا ګناه چې یوه ورځ یو مظلوم تا خواته راغلی و تا ته فریاد وکړو تا یې مدد کولی شو خو تا د هغه سړي مدد نه و کړی نو ما خوږو خوږو اسلامي مونږ ته هم پکار دی داسې نه چې عذاب قبر کې مونږ ګیر شو څوک فریاد راوړي څه پریشانی راته راوړي بیا د هغه فریاد اورو هغه پریشانی د خامخا اورو داسې نه چې بانه